نن می درله د بار ربیع اول یو ډیره مبارکه او عظیم الشان وظیفه راوړې ده. دا دومره مبارکه او دومره عظیم الشان وظیفه ده ځکه یو خو د بار ربیع اول مناسبت د کمې ورځې سره دی. د هغه ورځ چې د نبی کریم علیه السلام د پیدایش ورځ ده. دا دومره مبارکه او عظیمه ورځ ده چې آقا نامدار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دنیا ته د هغه بعثت شوی دی او دا دنیا منګ او تاسو تمام جهان د هغه د سترګو مبارکه د هغه د برکت چې کوم دی پیدا شوی دی. الله رب العالمین د هغه د برکت د تمام مخلوقات له رزق ورکړي. نن مې درله د بار ربیع اول یو ډیره مبارکه یو ډیره ناشنا یو ډیره قیمتي وظیفه راوړې ده. نو علما فرمایي کوم انسان چې دا وظیفه کوي الله رب العالمین به تمام کال د هغه رزق هغه فراخ کړي. د دې انسان چې څومره نن سبا هر انسان پر رزق پسې منډې ټړلې وهي، نن سبا هر یو انسان چې کوم د رزق پسې سرواله برواله ګرځي، نو د هغې دپاره ډېره مبارکه وظیفه ده. د رزق مسله به ورسره ختمه شي. دویمه مسله چې کومه ده هغه دا ده چې انسان د بیمارونو ډېر په تکلیف کې وي. چې کوم انسان دا وظیفه وکړي تمام کال به رب کائنات د بیمارونو آفتونو نه مصیبتونو نه به الله رب العالمین په خپل حفظ او امان کې چې کوم دی هغه وساتي. دغه د څومره مسایل دي، د جواز مسله ده، د ویزې مسله ده، د نور د اولاد باره کې مسایل دي، اولاد د چا نه وي. تمام مشکلاتو لپاره یو ډیره زیاته مجربه یو ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. محترم معزز د تمام علماء کرام په دې باندې متفق دي چې دا وظیفه کوم انسان په بار ربیع اول باندې وکړي الله رب العالمین به تمام مشکلات آفتونه مصیبتونه ختم کړي. الله رب العالمین به خوشاله او آباد ساتي. راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه څه ده؟ د رب کائنات یو څو صفاتي نومونه دي، د هغه اسماء الحسنى دي. هغه په دې طریقه باندې وظیفه وکړه ان شاء الله تعالی ډېر په خوشاله په دې وظیفه باندې. اکابرین امت چې کوم دی اولیاء الله د هغوی دا په تجربه باندې ده چې کوم انسان په بار ربیع اول په د ربیع اول په 12مه ورځ باندې د وظیفه وکړي مخکې وروسته به ترې 11 مرتبه درود شریف ووایي، درود ابراهیمي. بیا به چې کوم دی 11 مرتبه د الله رب العالمین دا صفاتي نومونه چې کوم دی هغه ووایي، یا الله، یا رحمانو، یا غفورو، یا رحیمو، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یا سبحانو. دغه الفاظ دي ډیر مبارک ډیر مختصر، لیکن د پیدې په اعتبار سره دومره اهم دومره مجرب دومره زیات د فیدې دي چې انسان ته پته نه لګي چې اوس کوم انسان د وظیفو کې ان شاء الله تعالی علما فرمایي چې تمام کال به د رزق د مسلو نه خلاصي، دا به د بیمارو نه خلاصي، دا به نورو چې کوم دی آفتي مصیبتونو نه خلاصي. نو ان شاء الله څومره ملګري دي څومره دوستان دي هغوی د وظیفه واوري، نو په لومړي ځل اوري چینل سبسکرایب کړئ، مخکې شیر کړئ چې نورو ورونو بایګانو او خویندو ته چې کوم دی هغه د دې هغه فایدې میلاو شي. الله هم خوشحاله او آباد ساته، الله له ډېر زیات خیر او برکت درکړي.